ګرانو کتونکو سلامونه، علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. د نخښه مای وروستو ړومبنۍ زموږ ویلاګ دی خبرې اترې دي په نخښه مای چې په دې ملک کې کم انتشار وشو، کومه شرپسندي وشوه، کومه دهشتګردي وشوه. د هغې وروستو موږ خبرې اترې نه وې کړې، خو نظر مو په هغې کې موږ د 400 موټروی رپورټ کړی وه چې 30 کروړو پورې دغه شرپسندو دغه ځای کې زیان رسولی دی. دغه شانتې په سوات موټروی باندې د 80 کروړو پورې زیان رسولی دی. دغه زیانونه خو پرېږده چې سړی تنګ شي نو په جنګ شي، هغه خبره کېږي خو په څه تنګ شي، څه وجه خو به وي. اصل خبره دا ده چې په جناخوس باندې کله دغه شرپسند ورلل او جناخوس وسوځو، یعنې د کور کمانډر کور یې وسوځو او چې په هغې کله سود رانغی نو بیا هغه میزیل چې هغه موږ په 65 کې انډیا ته نه اوس هم په وجود یې بغنیږي چې دغه میزیل ذکر ورته کیږي، نو هغې ته تیلې ورته کړه. د هغې وروسته په جیچکو باندې دا خلک ورل. بیا ریډیو پاکستان چې زموږ یوه ساسه وه 41 نه زیاتې کمرې پکې وسوځولې او خورې کړې. خلک دغه پوښتنه راولاړئ چې ولې په دې باندې مخنیوي نه کېده. نو کتونکو په دغه موقع باندې انډیا چې زموږ ګاونډي هېواد دی او دشمن ملک هم دی چې هغوی په باډرو باندې کوم اټیک کوو، نو دا هم یو ډېره غټه خبره ده چې زموږ آرمي د هغوی د پام وکړله. او خو یو ډز یې په دې شرپسندو کوو نو دې کې به روغ خلک هم تلل، او چې کوم مقاصد د هغه خلکو چې ډز وشي، ویشتل وشي، مړه وشي، نو هغه پاک آرمي او انتظامي او پولیس یو ډېره ښه حکمت عملي اختیار کړه او دغه تصادم یې ونه کړه. اوس ګرانو کتونکو عجیبه خبره ده چې کوم مړه دي نو هغه د پي ټي آی دي، او چې کومو شرپسندي کړې ده، کومو دهشتګردي کړې ده، هغه د هغوی نه دي. یعنې ټوپۍ هم شته، ویډیوګانې هم راځي، سافټویر هم اپډیټ کېږي. خو دا هم درته وایم چې چا سافټویر اپډیټ کېږي دا نه ده چې به دې پرېښودلی شو، دې کې 25 کالو پورې قید دی. په کار هم ده چې دا د عمر بر لپاره قید کړي. بل زه ګرانو کتونکو دا خبره کوم چې موږ به د شروع نه په فتنې خبره کوله، فتنه واضحه شوه، په انتشار به هم خبره کوله او واضحه شوه، د ملک سره هم د غدارانو خبره کوله او واضحه شوه، د ایجنټانو خبره هم کوله، د بهر دشمن ملکونو او واضحه شوله. دې کې اوس څه پټ پاتې نه شو. او دروغجني خو هغه واضحه ده، خو چې د چا په ذهنونو کې نه راځي نه هغه سره به څه کوې. ماړه خلک اوس دا خبرې کوي. سرکاري ملازمین، استادان، د هغوی خلاف کاروي را روانه ده، او په دغه شر فساد کې د تنګي تحصیل نه چې کوم دی نو 14 استادان دا په لیست کې دي، دغه شان د 400 نه. او په کار ده چې دې خلکو له ښه قرار واقعي سزا ورکړي. ته ماشوم ته ښودنه کوه، ته ماشوم ته انتشار ښیې، په سکول کې انتشار ورکړې. په بله یو ویډیو کې به زه دغه استادانو حوالې هم در کوم چې په سکول کې او عمران خان داسې صادق او امین دی. د صادق او امین خبره ورته کوم. ړومبې و چې امریکې، سایپر، مداخلت، سازش، بیا وی باجوا صاحب، اوس وی چې عاصم منیر، حافظ عاصم منیر د نوم هم چې اخلي نو ډېر په طریقه باندې اخلي. په پاکستان کې په تاریخ کې په میرټ باندې داسې یو آرمي چیف راغلی، په میرټ باندې، او په دې څو ورځو کې د پاکستان هرې طبقې د هغه په حق کې ریلیانې ویستلې چې خلک یې څومره خوښوي. او دغه آرمي چیف چې امریکې ته سترګې برندې کړې دي او چین سره روابط بحال کړل، سی پی کې ډېره لویه منصوبه په پاکستان کې روانه ده. لا اوسه پورې امریکې ته نه دی تللی. نو چې هلته نه دی تللی نو د امریکې ایجنټان په دې ملک کې د آرمي چیف صاحب په ضد باندې چغې سورې وهي او بړانګې وهي. او د پاکستان عوام د آرمي چیف سره او د پاک فوج سره
څنګ په څنګ او کلک ولاړ دي. کومو خلکو چې په آرمي تنقید کو مخکې د ادوار کې، هم نن د دې آرمي او د آرمي چیف ستاینه کوي. ولې؟ چې پالیسۍ ډېرې زبردست روان دي. ګرانو کتونکو، کرنل شیرخان د صوابۍ د خورې یو تکړه انسان چې نن هم انډیا ته نوم اخلي، نو هغوی ړچي، هغوی پوج تړه شي. کوم ځای کې چې شهید شو نو د انډیا یو پوجي د هغه په جیب کې یو خط دی چې دا دومره نر دی چې د لدې نشان خیدر ورکړی شي د کارګل په موقع چې جنګېدلی. دغه شرپسند راځي هغلته مجسمه هغه ماتوي، د هغې په قبر باندې لتې وخي او نور یې ډېر څه کړي، زه دلته نشم ویلی. نو دا مه وایه چې سافټویر اپډیټ شو دې به را پرېښودی شي، نه، دې به ډېر قیدو بند وي. موږ به دغه خبره کوله چې دغه فتنه ده، دا انتشار دی، دا ایجنټان دي، دا د عمل تباه کوي، صوبه یې راله غرقه کړله، وفاق یې قرضدار یې که، ملک یې چېرته عملي کار ونه که، صرف تقریرونه دي، صرف خبرې دي. څومره په تیزۍ سره چې دا ډله په 2018 کې جوړه شوله او سلیکټ شو، د هغې نه په زیاته تیزۍ سره چې کوم دی نو دغه ډله دغه دړې وړې شوله. خلک روان دي، ختمیږي. ډېر خلک ما ته وایي ته صفت کوه، تعالی به دا راځي، ته به دا راځي. زه د فتنو د ملغداره صفت کلم نه کوم. دا ملغداره دي چې کوم شهیدان شو د دوی دي، او چې کوم چا اور ورته کړی دوی نه دي. دا کومه خبره ده؟ په دنیا کې وشرمولو، په کعبه کې دوی چغې ووهلې، داسې یو فتنهګر خلک یې پیدا کړل. په نورو ملکونو کې د دوی ناوړ احتجاجونه، احتجاج دار چې جمهوري حق دی، خو د دوی دا طریقه کار ټیک نه دی. د زوی او د پلار ترمنځ یې فاصلې پیدا کړې. دا تاسو دا ویډیو ګورئ، دا یو مور ده، یوه نه ده، ډېرې میندې دي. ATC عدالت ته دا مجرمان پیش کیږي، دا میندې چغې وخي، دې تپوس ته چا نه وکړو، پلاران به څونه پریشان وي، څه مزدورۍ به کوله. موږ په دې دا سافټویر چې اپډیټ کېږي دې کې موږ دا ګورو که نه چې د رزق دره کې نه لګي، خو په غم یې واړو. نه وکیل شته، نه ورله څوک عدالت ته ځي، نه څوک تپوس پوښتنه کوي، تر دې چې هغه لیډر یې وایي چې ما پرېږدی، د خپل ضمانتونو غم کوي. کارکون یې په ځای پرېښودی دی. یاره ماضي کې مې احتجاجونه شوي دي، ګرفتارۍ هم شوي دي. د پیپل پارټۍ یو تاریخ پروت دی، د عوامي نشنل پارټۍ د اسفندیار خان نه دا نوکونه ایستوې او د خپو دا نوکونه یې تیستو، او دونه یې وښلې چې نن هم د ملا هغه سک چې کوم دی د ملا په وجه باندې هغه ګرځېدی نه شي. سیاست پې پرېښو، کناره کش شوی و نه. ولي خان سره یې څه کړي دي، د باچا خان د 35 سال قید و بند خبره خو به اړکو نه. آفتاب شیرپوش باندې چې کله وزیراعلیتوب نه پس بابای روزګار په هغه باندې قید و بند وخته، د هغه کارکون به په میدان و، او لیډر به چې کوم دی سکندر شیرپو، هغه به مشري کوله، په خپله به په میدان و. تاسو په دې انتشاري او شرپسندۍ احتجاج کې وکتل چې هغوی به صرف په آډیو باندې انسټرکشن ورکول چې هلته کې به ځې، دلته کې به ځې، دلته به یو نر لیډر هم چې کوم دی نو په ده ولیده. د پښتنو هغه نوم یې شرم، او پښتانه غوره ډېر نر دي، دوی چې چا سره یې کوي نو کوي، بیا چې کوی نو وکړې که نه، نو بس صرف دغه غریب پې ورچوې. نن دا غریب مور پلار به څوک تپوس کوي؟ نن به په دې عدالتونو کې دا به 20 کاله 10 کاله دا به شرمېږي، او دا کیسونه به رواني. د هغوی له څوک نه راځي، خو دا تاسو ته جایز ښکاري چې نن ولې دا جواز پیدا کوي چې موږ ته عمران خان صاحب ویلي چې پټ شئ، روزی به نه، او چې تاسو یې نو تاسو به د خلکو کیسونه ولې لړو کې. نو پټ شئ، روزی به نه، نو کیسونه به چا سره لړو کې، عدالت ته به تاسو لاړ شئ.
دا کومه خبر راشه د کارکون چې کم دی مشري وکړي خو چې دا څوک په حق یې نه به یې مشري کوي ښه څوک چې مل سره غدار وي نو د هغوی به دا حال وي څوک چې د امریکې جنټي کوي نو د هغوی به دا حال وي نن چې اسیم منیر صاحب امریکې ته نه ځي چین سره روابط مضبوط کړل نن دا د دوی د سترګو ازغې جوړ شو خو نن پاکستان د هغوی په حق کې روتې د پاک آرمي په حق کې هره طبقه چې کومه ده هغه احتجاجونه کوي ګرانو کتونکو نور ډېر باس کېږي په دې باندې کوو به پې مزید معلومات په در کوم خو چې ملک ته کوم زیان دوی ورسو هغه خو په حکومت کې خو په حکومت کې نه بدقسمتۍ نه دوی په ژوند کې درنې لیکلې شوي دي خو په حکومت کې مې نو درنې و چې په حکومت کې نه مې الله کا الله پاک مقدر کړه راشه ملک وچلوه دا څه کرکټ میچ نه دی چې نو بال به ورکړي بیا به چانس درکړي باب ته بند شو نورې موقع نشته دی بچې کومې موقع درکړی شوې وې تا ضایع کړئ 10 کاله دا ملک وروسته لاړه نن ډېر خلک وي د ګرانۍ باندې باس نه کې بلکل په ګرانۍ دومره خفه یو دومره خفه چې د حد نه زیات روزګارونه نشته بېروزګاري ده خو دا خبره ورسره ضرور کوو چې د دې ګرانۍ ذمهوار د عمران خان صاحب دی د ده غلطې پالیسۍ دي IMF نه په ګران شرایطو باندې کم پروګرام چې راوړی و د هغې په نتیجه کې نن دا ګراني ده کم خلکه چې دا خبرې کوي چې دا PDM به دې لر ووته زه د PDM سټی نه وینځم د ګرانۍ په ضد اوس نه دي صرف د ګرانۍ په ضد نه ملک ته خطره وه د ملک اساسو ته خطره وه د ملک اټمي اساسې په خطره کې وي او خو نه منئ نو د نو مایده خبره روباسئ چې په جیچکو باندې ورځي په کور کمانډر باندې ورځي په جناقوس باندې ورځي په ریډیو پاکستان باندې ورځي او د هغه ټیم نه لوبه شروع چې کله دوی په PTV باندې ورغلل خبرې ټیک شو که نه چې کومه خبره هم کوله الحمدلله خدای پاک ثابته کړه چې دا انتشاریان دي دا مل دشمنه دي دا شرپسند دي او دوی زیاتې کوي موږ آرمي چیف صاحب ته وایو چې ټول پاکستان د سره ولاړ دی بیا پښتانه د سره کلک ولاړ دی بیا 400 نن هم په اتمانزو کې په تنګي کې ریلیانې دي سبا له په شیرپو کې دي بله له په مرزو کې دي او دغه شانتې دا سلسله روانه ده دې نه مخکې په 400 کې وشولې دې ته څوک وایي نه دا په خپله روزي د خپلې مینې نه روزي چې د آرمي چیف صاحب کوم د جرأت مظاهره کړې دا کوي او په دغه کې ورته خراج تحسین پیش کړو چې په دغه توده لانجه کې داسې ناوړې پیښه نه ده شوې یا داسې جواب یې نه ده ورکړی یعنې ډېر زیات نقصان به کېده او د هغې نه پس اوس چې کومې کاروایه روانې دي پکار ده چې ښه قرار واقعي سزا ورکړي شي او چې کم تصویرونو کې چاته معلومي نو د هغې شناخت کوئ مقامي پولیس سره چې کوم دی نو رابطه کوئ چې دا شرپسند نور د دې علاقې نه وځي ګیندا ته نور شر پیدا کوي